بسم الله الرحمن الرحیم. اوس ګورئ چې دا نما چې کومه ده چې کوم نه کټ اوس ګورئ چینجز نه راځي. ګورئ نما ما غټم کړی نه غټوم سم مولوی صاحب وړم کړه. اوس ته چې د شیپ پر سره سیده نه بچا کوو. ګورئ اسانه طریقه راځي. شیپ نه کلیک وکړو کنه فارمیټ مینو ته لوړې رنگیم ختم کا او چې کوم آوټلاین د دایم شي کا ختمي کا. ځکه ته چې د خط ورک شو خط ورک شو نه د خط رنگ سپینو مولوی صاحب. ځکه خط ولا رنگ څنګه کا سور کا کوم ځای ته چوړې ګورې د دې کلیک کوا کوم ځای ته چوړې وړای شي ته اوس ته بیا نو په خط کې فرق کوي که پوسی وړې که لون دی وړې که چټې وړې که غټوي څه چور باندې ګورې که غټوي لون د خط کې هیڅ فرق نه راځي مول. اوس دې ګوره د دې کې لګ دغه غزه غټاو د دې کې زه دغه نامه لګ راته غټاو ګورې غټای کومول تا ګورې پوسی کې چې کوم ځای پر وړې د دې کې ګورې نامه راغله د دې کې به ته دې نه کوو شیپ نه نور ډیر غوې دي مو سره ته چې ورډ کې مشکل ته جوړیږي د بيشي نه کورو خله شیپ نه کورو دا مو سره مولوی صاحب شی او شیپ سره مولوی صاحب خو شپ دی باندې اوس دینه بعد مونږ نه بل هغه کنټرول ان نوې پیج راخلم د دې کې انسرټ مینو کې ډیر امپورټنت ټکی دی مونږ سره یو سمارټ چارت دا یو سمارټ ارت د بل چارت دا د دوه دي دا اوس دا غواړم کنه سمارټ ارت چارت چشتي دا کې مونږ ډیټا ارګنایز کوو. ډیټا رنګ مطلب چې تاسو یو ډیټا ده ډیټا مطلب معلومات د معلومات ترتیب کولو د پوره په ورډ کې موږ سره دوه شی دی یو چارت دا یو موږ سره چې دا سمارټ ارت چې کوم معلومات دی ډیټا ده چای بتو نه نه مولوی صاحب نه 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 داغه چای چې دا تند نه لګي ډیر سخت دی مولوی صاحب تیمه چمونه بیا د بي د سره دا وڅوس بس د موته نیمه وشو زه چکای نشم همونه یې اوس ګورئ سمارټ ارت ګورئ اول سمارټ ارت ګورئ سمارټ ارت که چارت ده جوړه که موږ چې ګدو ډیټا معلومات دی خودلو لپاره په ورډ کې یو معلومات ګورئ څنګه معلومات مثال کې دې کې ګورئ یو ارت دې کې مختلف چارټس لکه زه اوس یې مثال کې مولوی صاحب څنګه معلومات اول مونږ چې یو اول مونږ کار کوو مولوی صاحب په چی باندې کار کوو په سمارټ ارت باندې کار کوو. مولوی صاحب اول سمارټ ارت باندې کار کوو سمارټ ارت چی ګورئ اوس په سمارټ ارت نو مخفله پوه شئ سمارټ ارت کې مونږ چې ګدو ډیټا ارګنایز کوو صحیح ده مولوی صاحب دلته راځم زه یو سمارټ ارت راخلم ګورئ چې کوم سمارټ ارت ته راخلی تو خوښه ده دې کې ګورئ مختلف لیست ولا سمارټ ارت دې کړی دي مختلف سمارټ ارت دي ګورئ ویني مولوی صاحب سایکل ولا سمارټ ارت دا د هیریډیټي ولا سمارټ ارت دینه بعد ریلیشنشپ ولا سمارټ ارت دینه بعد میټرکس ولا سمارټ ارت دینه بعد فیرامایډ دا ګورئ مونږ په کیمستري کې دینه ډېر کار وکړو چې کله د یو کیمستري کتابونه لیکو د بایولوژي ولا کتابونه لیکو په هغه کې مونږ دغه نه ډېر کار وکړو صحیح ده مولوی صاحب ګورئ د مختلف کاغذ دي لیټ سپوز دې کې زه دغه سمارټ ارت راخلم صحیح ده راومخېستو ګورئ مولوی صاحب اوکې مو وویل دا ګورئ سمارټ ارت راغی یا دام نه راخلم مثال کې کنټرول زیډ دې کې یو بل سمارټ ارت راخلم ډیزاین انسرټ مینو ته څم دې کې مو راوخېستو سمارټ ارت مره واخیستو دې کې کوم سمارټ ارت راخلو مولوی صاحب ودله د دې کې یو سلیکټ اساسونه غونډې چې لږ مونږ خبرې ور باندې وکړو لیست ولا سمارټ ارت دغه کیلو ولا وسون دا مره واخیستو صحیح ده مولوی صاحب دام وغیرہ insert smart art के वो टेक्स्ट लिखने की योजना आगे नशर होता है चिला मुंडा जिक्र मख्तर फाइल मेन्यू और बनने वाली कोड खबर है
هم ولې دې کې اوس مو یو دا راوخیستو ګورئ دې څه پیدا ده اوس زه لیټ سپوز لیکم داسې کې مو ولیکلو لیټ سپوز زه هیڅ شي په باره کې دا لرې کوم زه هیڅ شي په باره کې انفارمیشن معلومات لیکم دلته راغلم زه لیکم چې مثال که زه لیکم لکه مونږ هغه چې کوم دا کنټرول زیډ دې کې مثال کې زه لیکم اماراتي اسلامي افغانستان څه ده که نه صحیح ده دا مو ولیکلو مولوي صاحب صحیح ده اوس زه ګوره امارت اسلامي افغانستان په باره کې زه انفارمیشن لیکم صحیح ده مولوي صاحب معلومات لیکم زه څنګه معلومات لیکم لیټ سپوز داسې که زه لیکم معلومات کنټرول وي دا مطلب معلومات مو ولیکلو صحیح ده که نه امارت اسلامي اوس ګوره معلومات چې دي ګوره مونږ ته امارت اسلامي افغانستان چې کوم مشران دي هغه مطلب مونږ ته خو معلومات شته که نه چې کوم مشران دي اوس د مشرانو د ترتیب کولو لپاره زه به چیرې راخلم زه به راخلم مولوي صاحب انزرټ منیو ته به ځم انزرټ منیو کې به زه د دې نه کار وخلم چې به راخلم سمارټ آرټ به راخلم اوس ګوره چې کوم سمارټ آرټ ته راخلم داسې کې به ته هغه خپله سوچ کړې چې زه کوم سمارټ آرټ به یې ده راواخلم دلته راغلم دا سمارټ آرټ مې راواخیسته اوکې مې کړو اوس ګورئ د سمارټ آرټ نه زه څنګه خلم اوس مشر څوک د افغانستان مثال کې زه یو مشر لیکم زه لیکم چې نصرت الله د اسلامي اماراتو چې کوم ده لیکل زه لږ کموم صحیح ده مولوي صاحب لیکل غټ دي لیکل باید مونږ چې په داسې کې کام اچھا دا به هم مینونه وړه کړو صحیح ده مولوي صاحب 52 دی لیټ سپوز هغه 11 ته بیرول ها مولوي صاحب دې کې زه لیکم مثال کې دلته لیکم نصرت الله چې کوم د مونږ سره دی هغه دا مطلب صحیح ده که نه دا مثال کې امیر المؤمنین ده دې کې زه اوس چې لیکم دا لیکلم غږ دی دا به هم لږ وړو کوم ګورئ معلومات ګورئ دی نصرت الله چې کوم معاونون دي معاونون مطلب چې یو سره څوک کور کوي مرستیال مونږ ورته یو هلټ سپوز څوک د مثال کې زه لیکم چې کلیم ده اوس دغه مرستیال شو اوس مولوي صاحب داسې که زه لیکم چې د نصرت الله چې کوم د مونږ سره امیر المؤمنین دي لاندې څو وزارتونه کور کوي اوس دا لیکم چې وزارتونه دي او څوک مشران دي اوس زه مختلف معلومات ورپکې لیکلی شم مولوي صاحب که نه شم لیکلی لکه زه لیکم اول دفاع وزیر څوک د لیټ سپوز زه لیکم چې بلال دې نه بعد مونږ سره لیکم دا به هم لږ سایز وړوکی که مولوي صاحب غټ ده داسې کې مونږ سره لیکم مولوي صاحب احمد بل چې کوم ده دا چې کوم ده د وزیر خارجه ده او دلته زه لیکم ګورئ معلومات ګورئ لیست جوړ شو که نه شو جوړ د دې نه مونږ چې راخلو معلومات مونږ راخلو مولوي صاحب مختلف معلومات جوړو داسې که زه لیکم اجمل صحیح شو مولوي صاحب اوس ګورئ دا شی شو مونږ سره یو هغه غوړ جوړ شو ګورئ څومره اوس دې کې ته چې دې نور څه پیدا دي مولوي صاحب چې ته کتاب جوړوې ته لیکې اسم څو اقسام دي درې اوس ګورئ داسې کې اوس اسم ولیکي داسې کې یو قسم دي داسې کې دا که دا ډیلیټ کړې ده لکه یوه نیمځکه د زړه والا هغه چې ور کړی وي چې دې ته دا نوم او خپل داسې هغه جوړ شوی ترتیب دونه ډېر نور نه ډېره پیدا اخلي دا ګورئ مولوي صاحب اصل کې ته وایي چې دا وړوکي ته مې تو په یولو دپاره واخیستو که نه نور څه نه دي د ټول کیمسټري کور دي دغه نه واخیستل کېږي لکه زه اوس لیکم مولوي صاحب زموږ سره کیمسټري کې یوه فارمولا راځي داسې کې زه فارمولا ته ولیکم هغه ته موږ نه ماخلو سایکلیک پروفین څه نه مې ورته اخلو مولوي صاحب سایکلیک پروفین لکه داسې کې کنټرول صحیح ده مولوي صاحب خلک په دې باندې خبرې کوي بیا زه څرته به د هغه باندې شپ باندې بیا خبرې ته کوم چې څه مطلب ده ریکارډینګ هم هغه دا به سیو کړو نو ریکارډ